الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء سلورم سپارہ آیات نمبر 11 یوصیکم اللہ اللہ یوصیکم اللہ تاسو ته حکم کوي الله فی اولادکم ستاسو د اولاد په حق کې للذکر د سړي دپاره برخه ده مثل برابر حظ الانثیین د برخې د دوو جنکو یعنی د دوو جنکو برخه دا د یو سړي ده فإن كنا بیا کو چری وی نساء تشی جنکې فوق اثنتین د دوو نه سوا فلهن نو د دوی دپاره دا برخه ده ثلثا په دریو کې دوه حصې ثلثا یعنی دوه ثلثا په دریو کې دوه حصې ما هغه ترکا چې دی میت پریخي وي و ان كانت او کو چریوی واحدتن یو جینې نو فلها النصف دا غې دپاره نیمه ده د میت ته مال ولابویه او د مور او پلار دپاره لکل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه السدس شپږمه ده شپږمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکا چې دی مړي پریخي وي ان کان له ولد کو چری وی د دې مړي دپاره اولاد ژوندې اولاد فإن لم يكن له بیا کو چری نوی د د دپاره د دې مړي دپاره ولد اولاد وورثه او د وارثان وی د دې مړي وارثان وی ابواه د مور او پلار نو فلأمه الثلث نو د دې میت ته مور دپاره درېمه حصه ده فإن كان له بیا کو چری وی له د دې مړي دپاره اخوة رونه خویندې نو فلأمه السدس نو د دې مړي د مور دپاره بیا شپږمه ده من بعد پس ته ادا کولو وصیت د وصیت ته دې مړي یوصي چې د وصیت کړي وي بها په هغې سره او دین یا قرض یعنی قرض او وصیت ته به مخکې ادا کولی شي د هغې نه وروسته به یې جوړېدی شي آباؤکم ستاسو پلاران و ابناؤکم او ستاسو بچیان لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم چې کم یو په دوی کې اقرب زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریضة دا برخې مقرر دي من الله د الله د طرف نه ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیما پوهه حکیم او خاوند د حکمت نو دې آیات کې الله پاک جل شانه حصے بعضی حصے چې کوم دی بیان کړي نو د ټولو نه ړومبی خدا چې قرآن مجید کې شپږ حصے بیان شوي شپږ حصے نصف چې کومې حصے مقرر دي نو هغه شپږ حصے دي نصف ته نیمه بعضې کسانو ته نیمه میلاویږي د مال میت ته ټولو نه ړومبی چې د هغه کم غسل د هغه کفن دفن په هغې باندې به د ړومبی د میت نه چې کم مال پاتې شوي دی د هغې نه دله به چې کوم دی کفن دفن او دغه رنګې د قبر کنستونکي ته د غسل ورکوونکي ته چې څومره پیسې لګي دا به د میت ته مال نه ړومبی ورکړي دویم صورت کې بیا قرض دی چې په ده باندې څومره قرض دی نو د ده د مال نه به هغه قرض ورکړي شي په دریم نمبر کې بیا
د وصیت کړي. تاسو ته ما بیګا ویلو چې وصیت یو سړی په خپل مال په درېیمه حصه کې به کوي، د دې نه سیوا نشي کولی. کو یو سړي دا وصیت وکړو چې زما د مرګ نه وروسته زما ټول مال چې کوم دی صدقه کوي، نو دا د وارثانو حق دی، نه به صدقه کوي. د وصیت په درېیمه حصه مال کې جاری کیږي. مثال د 10 جریبه ځمکه ده او دوی چې دا ټوله مدرسې ته وقف ده، خو زما د مرګ نه پس ژوندون یې کولی شي، خو دوی چې زما د مرګ نه پس دا 10 وړه جریبه ځمکه چې کوم دی مرکز له ورکوي یا مدرسې له ورکوي یا جومات له ورکوي، نو دا د وارثانو حق دی، دا دې نشي کولی. چې کله دې مړ شو د وصیت صرف په 10 جریبو کې چلیږي، 20 جریبه دا د وارثانو حق دی. نو د وصیت په پوره کړلی شي، د دې نه پس په بیا د وارثانو تقسیم کیږي. دا 3 خبرې: لومبې د کفن دفن پروګرام دا به د مال نه کیږي، دویم د دک باندې چې څومره قرض دی دا به دې ورکړي شي، دریم چې د کوم وصیت کړی دی نو هغه به پوره کړلی شي. د دې نه وروسته به وارثان راغونډ شي. دا وارثان چې څه چې کوم دی د ده نه پاتې شوي تر دې پورې کو د ګړی پاتې شوي وي، دا دي چې هله داسې خیراتي نشي ورکولی تر څو پورې چې په ټول راضي ني. او تاسو ته ما ویلو چې 3 شرطونه دي د هغې دپاره. یو خدا چې د په وارثانو کې څوک نابالغ نه وي، کو نابالغ وي نو د نابالغ اجازت اجازت نه حسابېږي تر څو پورې چې دی بالغ شوي. نو بیا دې د دې مړي نه ګړی پاتې شو، دا د دې وارثانو حق دی د ټولو. نو کو ټول پې خوشحالي لومبی. دویمه دا چې ټول حاضري، داسې نه چې رابطه سره نه کېږي ته د هغه په اجازت نه بغیر د مړي ګړی خیراتي ورکړي، دا ټیک نه دي. او دریم دا چې په دې کې څوک نابالغ نه، نو ګړی به هم د مړي دا په وراثت کې چشمې د پاتې شوي دا به هم حسابېږي، دې به قیمت ولګولی شي. نو په میراث کې دا داسې نشي کولی. نو چې کله دا 3 وړه خبرې د نه پوره شولې بیا به دا تقسیم کېږي. تاسو ته موږ قرآن مجید کې 6 حصې ذکر دي. نیمه ده د بعضې کسانو دپاره، نیمه ده لکه د سړي یو لور پاتې شو د هغې دپاره نیمه حصه ده، د ټول مال نیمه، نور څوک ورسره وارثان نشته، وروڼه ورسره نشته. دویم ربع 4مه حصه ده، او دریم سمن 8مه حصه ده، 8مه حصه، او 4م ثلثان دي، په 3 کې 2 حصې دي، او ثلث دی 3مه حصه ده، او سدس دی 6مه حصه ده. دا 6 حصې په قرآن مجید کې ذکر کړي دي، او دا د 1200 کسانو دپاره دي. په هغه 1200 کسانو کې 4 سړي دي او 8 چې کوم دی زنانه دي. نو په سړو کې د ټولو نه لومبی پلار دی، د پلار حصه قرآن کې ذکر ده. بیا چې پلار نه وي نو بیا یې نیکه دی، د نیکه حصه چې کوم دی په قرآن کې ذکر ده، یعنې د حصه د مقرره ده د نیکه حصه. نو پلار، نیکه، رونه او خاون دا سړي د دې حصې مقرر دي. او په زنانو کې ښځه ده، لور ده، نوسی ده، او خویندو کې بیا 3 قسمه دي. لومبی عیني خور، اخت عیني چې ورته وي، عیني هغې خور ته وي چې هغه پلار او مور دواړه یې شریک. دویمه علاتی خور ده، علاتی هغې خور ته وي چې پلار د دواړو شریکې میندې جدا وي. او 6 اخیافي خور ده، اخیافي هغې خور ته وي چې د دواړو مور شریکې خو پلار یې جدا وي. د لومبي کې پلار شریکې مور یې جدا وي علاتی، او په اخیافي خور هغې ته ویلی شي چې د دې مور شریکه وي خو پلار یې جدا وي. 6 شوي. وم د مور حصه چې کوم دی ذکر ده، 6مه حصه ده. او 8م نیا، جد صحیحه نیا. نو دا 8 حصې چې کوم دی د زنانه دي، یعنې 8 هغه دي چې هغه زنانه دي، د دې حصې ذکر دي، او 4 پکې نارینه دي. اوس قرآن کې چې کومې حصې ذکر دي، د چا حصې ذکر دي، دې ته ویلی شي ذویل فروز. او چې د چا حصې ذکر نه دي خو چا ته چې حصې ورکړلی شي چې کوم مال باقي پاتې شي هغه څوک اخلي، نو هغې ته عصبات ویلی شي. عصبات هغه چا ته ویلی شي چې د چا حصې مقرر دي، هغې خپلې حصې واخلي، نو چې کوم مال باقي پاتې شي دا بیا د عصبات وي. ټول مال نه بیا خپې راغونډي کړي، لکه زوی دی نو چې د پلار حصه مقرر ده هغه واخلي، د مور حصه مقرر ده هغه، چې کوم باقي مال پاتې شي دا ضرور دی، دا ضرور دی. نو ذویل فروز هغه چاته ویلی شي چې هغې حصې ذکر دي، حصې مقررې دي، شریعت وله حصې مقرر کړي دي. او عصبات هغه چاته ویلی شي چې د هغې حصې مقرر نه دي خو چې د چا حصې مقرر دي هغې خپلې حصې واخلي، باقي مال دی راونغاړي، باقي مال دی واخلي.
نو دې ته چې کوم دی عصبات ویلی شي. نو دلته الله فرمایي چې یوصیکم الله، الله حکم کوي، تاکید کوي تاسو ته د حکم فی اولادکم، ستاسو د اولاد په حق کې، للذکر د سړي دپاره برخه ده، مثل حظ الانثیین برابر د برخې د دوو جینکو. فان کن بیا کو چې وي نساء تشي جینکۍ فوق اثنتین د دوو نه سیوا، نو فلهن ثلثا، نو د دې دپاره بیا دوه ثلث دي، په دوو کې دریو کې دوه حصې دي. نو د جینکو درې حالات دي د لونو ته په دریو طریقو باندې حصه ورکېږي. یا خدا چې د لور سره زوی وي، ډېر زامني ورسره، یا ورسره یو د لور سره روري، لکه یو سړی مړ شو د هغه چې کوم دی یو زوی پاتې شو، یوه لور پاتې شو، یا دوی لونه پاتې شوې، یو زوی پاتې شو، نو بس دوو جینکو ته به د یو الګ حصه میلاوي. یو صورت دا دی، دو جینکو ته به مثل للذکر مثل حظ الانثیین، دو جینکو ته به د یو الګ حصه میلاوي. یو صورت دا دی. دویم صورت دا دی چې یو سړی مړ شو، د هغه تشې لونه پاتې شوې، خو لونه یې د دوو نه سیوا وي، نو دې ته به 2/3 میلاویږي، په دریو کې به ورته دوه حصې میلاویږي. او دریم صورت دا دی چې سړي یو لور پاتې شو، نورې څوک نشته دي، زامن ورسره هم نشته دي، نورې لونه ورسره هم نشته دي، نو دې لور ته به نیمه حصه د خپل پلار میلاوي. دا درې حالات د لونو دي. نو دلته کې الله فرمایي چې للذکر د سړي دپاره برخه ده، مثل برابر حظ الانثیین د برخې د دوو جینکو. فان کن نساء بیا کو چې وي دا ښځ جینکۍ تشي جینکۍ فوق اثنتین د دوو د پاسه، نو فلهن نو د دوی لونو دپاره ثلثا دوه ثلثه دي، یعنی په دریو کې دوه حصې ما د هغې مال نه ترکه چې دوی مړي پریښي وي. وان کانت او کو چې وي واحدتن د دې سړي یو لور، د دې مړي یو لور، نو فلها النصف، نو د دې یوې لور دپاره نیمه حصه ده د پلار په ټول مال کې. ټول مال کې نیمه حصه ده، صرف یو لور یې پاتې شه، 4 جریبه ځمکه ده مثال په طور. دلته یوازې د ځمکو خبر نه ده، د مړي نه چې څه هم پاتې شو دا ټول به تقسیمېږي، خو دا صرف د پوهې دپاره وایم. 4 جریبه ځمکه ده، لور یې پلار یې مړ شو، صرف یو لور یې ده، نو دا لور به صرف 2 جریبه اخلي، دا نوره 2 جریبه نور وارثان ځان له تقسیم. ولابویه او د مور او پلار دپاره، د دې مړي د مور او پلار دپاره، لکل واحد منهما هر یو ته د دواړو نه السدس سدس. لومبې به د پلار احوال ذکر کړو. د پلار درې حالات دي، د پلارو درې حالات دي. پلار په بعضې صورتونو کې عصبه دی، او په بعضې صورتونو کې ذی فرض دی، او په یو صورت کې عصبه دی ذی فرض دی. تاسو مو ذی فرض هغې ته ویلی شي چې د هغې حصې په شریعت کې ذکر وي، شریعت ذکر کړي وي، او عصبه هغې ته ویلی شي چې چا حصې ذکر دی، هغې خپل مال واخلي، نو هغه پاتې مال هغه ونغاړي، هغه واخلي بیا، نو دې ته عصبه ویلی شي. نو د پلار درې حالات دي. دا کوم سړی چې مړ دی د ده اولاد نه وي، نه زامن وي نه لونه وي، اولاد ژوندي نه وي، نه زامن وي او نه لونه، اولاد چې کوم دی ژوندي نه وي، نو په دې صورت کې پلار عصبه دی، پلار به ټول مال اخلي. لکه یو سړی دی د هغه نه زامن شته نه لونه شته دی، هېڅ نشته دی، سړی مړ شو، مور دې پاتې شوه یا ښځه دې پاتې شوه، یو ته پلار پاتې شو، نو زامن یې خو نشته دی سړي که نه لونه شته دی، نو د ده دا ښځه به 4مه حصه واخلي، 4مه حصه، او دا نور چې کوم پاتې دي دا ټول به پلار واخلي. مثال په طور 4 جریبه ځمکه ده او سړی مړ شو، د سړي پلار پاتې دی او ښځه یې پاتې ده، نو په 4 جریبو کې به یو جریب ښځه واخلي او دا 3 جریبه به ټول چې کوم دی پلار والي. نو په دې صورت کې پلار عصبه دی، ځکه چې کوم باقي پاتې شو هغه ټول پلار واخست په دې صورت کې. دویم صورت ته پلار دا دی چې یو سړی وفات شو، د هغه نارینه اولادي یا نارینه او زنانه دواړه اولاد چې کوم دی پاتې شي، تش نارینه اولاد پاتې، یو سړی وفات شو، یو زوی پاتې شو، یا یو زوی یو لور پاتې شو، نو په دې صورت او ورسره پلار پاتې شو، نو په دې صورت کې پلار صرف ذی فرض دی، پلار به 6مه واخلي او نور به چې کوم دی زامن او لونه خپلو کې تقسیم. 6 جریبه ځمکه ده، سړی وفات شو، مړی وفات شو، د دې مړي یو لور یو زوی پاتې شو، مثال په طور یې صرف یو زوی پاتې شو، دواړه صورتونه دي، او پلار پاتې شو، نو په 6 جریبه ځمکه کې به پلار
یوه حصه واخلي یعنې شپږمه حصه به واخلي، یو جرې ځمکه پلار واخلي، دا نور به د دې سړي چې کوم لوڼه دي زامنې دي یا یو زوی دی دا به چې کوم دی خپلو کې تقسیم دي. دا دویم صورت دی. په دې صورت کې پلار صرف زی فرض دی. دریم صورت دا دی چې د یو سړي صرف لوڼه وي، یوه لوري وي یا ډېرو لوڼه وي، سړی وفات شو یا د دوه لوڼه پاتې شوي یا یو لور پاتې شو او پلار یې پاتې شو، نو په دې صورت کې پلار عصبه دی زی فرض دی. یو سړی وفات شو، یو لور یې پاتې شوه او پلار یې پاتې شو، مثال په طور د دې شپږ جریبه ځمکه پاتې شوه. ځکه دلته مسله د شپږو نه چې نه شروع کېږي، پلار شپږمه ده که نه، نو مسله د چې نه شروع کېږي د دې وجې شپږ جریبه ځمکه یادو. یو سړی چې کوم دی وفات شو، د هغه یوه لور پاتې شوه او پلار یې پاتې شو، په دې صورت کې پلار عصبه دی او زی فرض دی. څنګه؟ پلار به لومبۍ شپږمه حصه واخلي، یعنې شپږ جریبه ځمکه د یو جریب به پکې پلار واخلي، صحیح شو. پنځه جریبه پاتې شوه، لور به نیم اخلي که نه، نو د شپږو نیمه څه ده؟ درې، نو درې جریبه د لور واخلي، ځکه چې لور یوه وي نو دا د پلار نیم برخه اخلي، د هغه چې څومره میراث پاتې شوي دی د هغې نیم به لور اخلي. نو یوه حصه د پلار واغسته شپږمه، یو جریب ځمکه د پلار واغسته، پنځه جریبه پاتې شوه، نو د شپږو نیمه څه کېږي؟ درې، نو درې به د لور له ورکړي، نو دوه پاتې شوې، دا دوه بیا پلار واخلي، نو پلار عصبه شو او زی فرض شو. دا درې حالت چې کوم دی د پلار په بعضې صورتونو کې عصبه دی او بعضې صورتونو کې دی زی فرض دی او په بعضې صورتونو کې زی فرض مع العصبه دی. ولې ابویه او د دې مړي د دې میت ته مور او پلار دپاره لکل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه یعنې د مور او پلار دواړو نه السدس دا شپږمه حصه ده مما د هغې مال نه ترکه چې دې مړي پرېښي وي ان کان له ولد کو چېرې وي د دې مړي دپاره اولاد ورلوي نو بیا شپږمه ده. فإن لم يكن له پس کو چېرې نه وي د دې مړي ولدن اولاد یې نشته دی د مړي وورثه او د ده وارثان ابواه د مور او پلار دي نو فلأمه الثلث نو د مور بیا درېمه حصه ده. د مور یې هم درې حالات دي، یا خدا چې د مړي اولادي او یې اولاد نه وي خو رونه او خویندې د مړي دوه یا د دوو نه سیوا وي، نو په دې صورت کې د مور شپږمه حصه ده. د مړي اولاد یي زامن یي اولاد یي زامن یې لوڼه یي، د مړي یو سړی وفات شو زامن لوڼه ترې پاتې شو یا زامن لوڼه نشته دی خو د دې مړي رونه او خویندې پاتې شو، یو ورور او یو خور پاتې شو، نو په دې صورت کې د مور شپږمه حصه ده. شپږ جریبه ځمکه ده، یو جریبه ترې مور اخلي. دویم صورت دا دی چې دا مړي سړی وفات شو د ده اولاد نشته دی، اولاد نشته دی، چې اولاد نشته دی نو مور به بیا درېمه حصه اخلي. اولاد نشته د مړي سړی وفات شو اولاد نشته دی نو د مور پکې بیا درېمه حصه ده. خو بیا هغې کې بیا ځان له دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې سړی وفات شو د ده ښځه پاتې ده، نو که ښځه یې شته دی لومبۍ حصه به ترې ښځه واخلي، د هغې نه پس به بیا مال درې حصې شي، یوه حصه به ترې مور والي. دې ته ویل شي ثلث ما بقیه، ثلث یعنې درېمه حصه د هغې چې کوم باقي پاتې شي د دې ښځې نه. یو سړی وفات شو ښځه یې نشته دی، نو چې ښځه یې نشته نو د ټول مال به بیا دا مور چې کوم دی درېمه حصه اخلي. چې د مړي اولاد وي نو بیا یې مور شپږمه حصه اخلي، یې اولاد نه وي خو رونه او خویندو کې دوه یا د دوو نه سیوا رونه او خویندې د دې مړي. دې کې به سوچ ټول دې مړي ته کوئ. ګورئ دې مړي ته به سوچ د دې مړي دا کمې خبرې چې ټولې کېږي د دې مړي کېږي، دې اکثر سړی خطا کېږي. نو چې د مړي اولاد نه وي خو په ښځه او خاوند کې یو ژوندي وي، یو سړی مړ شو د هغه ښځه پاتې ده، نو په دې صورت کې اولاد یې نشته دی او رونه خویندې هم نشته دی، نو په دې صورت کې به د دې سړي دا مور دا به درېمه برخه اخلي، خو لومبۍ به ترې دا ښځه واخلي، د هغې نه پس په درې برخې جوړې کړي، نو په هغې کې بیا ثلث دی. د ثلث ما بقیه وي، درېمه د هغې مال چې کوم باقي پاتې شي د ښځې د برخې نه علاوه. او دویم صورت دا دی چې یو سړی وفات شو صرف مور یې پاتې ښځه ورسره نشته دی او د دې مړي اولاد هم نشته دی، رونه خویندې هم نشته دی، نو په دې صورت کې به بیا مور چې کومه ده دا به د ټول مال درېمه حصه اخلي، د ټول مال، ځکه ښځه خو شته ده چې خپله حصه ترې والي کړي. دا سبق خیر بله ګران وي خو
بهرحال دا بلس بیا باسو ان شاء الله. نو فإن کان له پس کو چریوی فإن لم يكن له کو چری نوی د دې مړي د پاره ولد س اولاد ورثه او د دو وارثان وی ابواه د مور او پلار نو فل امه الثلث نو د مور د پاره درېمه برخه ده. فإن کان له کو چریوی له د دې مړي د پاره اخوه رونه خويندې نو فل امه السدس نو بیا د دې مړي د مور چې کوم د شپږمه حصہ ده چې رونه خويندې نو رونه خويندو ته بیا هم سنه ملاويږي د مړي ځکه چې مور او پلار ژوند دي مور او پلار یې نو بیا د مړي رونو ته نه ملاويږي خو دوره پرخه وکړو چې د مور عیسای د درېمې نه شپږمې ته ورسول د مور په عیسا کې فرق راوستو کمې پکې راوستو د حجب نقصان ویلی شي. فلأمه السدس د مور د پر شپږمې حصہ ده من بعد ورستو د ادا کولو وصیت د وصیت نه یو سوی چې وصیت کړی وي دی مړي بها پاغه سره یعنی د وصیت نه ورستو به دا خبرې کی او دین یا به دی مړي قرض وي د قرض نه ورستو او د وصیت نه ورستو د حصو جوړیږي. آباؤکم استاسو پلاران و ابناؤکم استاسو بچی تاسو اولاد لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم چې کم یو بدوی کې اقرب زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریضه دا برخه مقرر دی من الله د الله د طرفنا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما حکیما پوها او خاوند حکمت. یوصیکم الله حکم کوي تاسو ته الله پاک فی اولادکم تاسو د اولاد په حق کې للذکر د سړي د پاره برخه ده مثل برابر حظ الانثیین د برخه د دوو جنکو په مقدار. فإن كنا بیا کو چریوی نساء تشلون فوق اثنتین دوا یا د دوو نه سیوا فلهن نو د دې لونو د پاره ثلثا پدریو کې دوه حصې دي ما د هغه مال نه ترکا چې دی مړي پریخي وي و ان كانت او کو چریوی واحده د دې مړي یو لور فلها النصف نو د دې یوی لور د پاره نیمه حصہ د پلار په مال کې ولی ابویه او د مور د میت د مړي مور او پلار د پاره لكل واحد منهما هر یو ته د دواړو نه السدس شپږم حصہ ده هر یو د پاره د دواړو نه السدس شپږم حصہ ده مما د هغه مال نه ترکه چې دی مړي پریخي وي ان کان له ولد کچری وي د دې مړي د پاره اولاد ورلوي نو بیا ولد دواړو د پاره شپږم حصہ ده. فإن لم يكن له بیا کچری نوی د دې مړي د پاره ولد س اولاد وورثه او د وارثان ابواه د مور او پلار وی فلأمه الثلث نو بیا د مور د پاره درېمه حصہ د دې مړي په مال کې. فإن كان له او بیا کو چری وی له د دې مړي د پاره اخوه رونه او خويندې فلأمه السدس نو د دې مړي د مور د پاره بیا السدس شپږم حصہ من بعد خدا حصے و پستا دا کولو وصیت د وصیت نبی یو سوی چې وصیت کړی وي دی مړي بها د هغه او دین او د قرضنا آباؤکم استاسو پلاران و ابناؤکم استاسو بچی لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم چې بدوی کې کم یو اقرب زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا فنفع رسولو کې فریضه دا برخه مقرر دی من الله د الله د طرفنا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما فوها حکیم خاوند حکمت. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم